ګرانو کتونکو نن موږ تاسو باندې د سنګر د کلیل ټاپ سیل کوو چې نن په سنګر کلیل ټاپ کې ډېره موده پس واوره شروع شوې ده او د دې د واورې ورېدو سره د خلکو په زړونو کې خوشحالي هم راغلې ده. نو راځئ چې د خلکو تاثرات واورو چې د خلکو څه تاثرات دي او خلک څنګه محسوسوي. راځئ موږ سره. ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ د پروڼۍ په علاقه باندې موجود یو. په پروڼه علاقه کې واوره ورېږي او دې وخت تاسو موږ وینئ. موږ سره د دې علاقې چې کوم مشران دي هغوی نه به پوښتنې کوو چې واوره ورېږي هغوی څنګه محسوسوي. زما نوم جي انور شاه دی، زه د پروڼې اوسېدونکی یم او په دې وخت کې چې دی نو واوره ورېږي زموږ په علاقه باندې، نو دا یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د الله پاک رحمت دی ځکه طویل خشکسالي تېره شوه، د اوبو ډېر غټ کمی دی او فصلونه هم خراب شوي دي. نو موږ دا وایو چې دا د الله پاک په موږ باندې رحمت ورېږي. په ژمي کې زموږ په دې موسم کې د نومبر نه واوره شروع کېږي، نو نن سبا لږ ډېر سوکړه وه. الله پاک رحم وکړو چې دلته وسته که په دې فروری کې واوره شروع شوه. چونکې د هر موسم یو خپله ښکلا او د ژمي ښکلا چې د هغه په واوره ده، نو چونکې یو ښه د هغه شروع شوی دی واورئ، خوشحالي هم ډېره زیاته وه تېره شوه. د نه بعد الله پاک موږ رحم وکړو او دلته چونکې زموږ دغه ده چې زموږ روډ لږ هم خراب دی، نو په دې وجه باندې او بل زموږ علاقه داسې علاقه ده چې دا منګورې ته تقریبا ډېره نږدې یو داسې علاقه ده چې تقریبا زما خیال په 18 کیلومیټر کې دلته واوره ورېږي. داسې بله علاقه زموږ سیټي ته نږدې نشته، خو چونکې زموږ دا روډ خراب دی نو په دې وجه ډېر خلک دې طرف ته د راتلو کوشش نه کوي. مننه جي. ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې زموږ کم دوستان دي کم سیل کوونکي دي هغوی دلته کې راغلي دي، هغوی دلته د واورې نه مزې اخلي. هغوی دا خبره هم وکړله چې دا هر یو موسم خپلې مزې او د ژمي چې کومه مزه ده هغه پرې واوره کې ده. نو هغوی د حکومت نه دا مطالبه کړې چې زموږ چونکې علاقه سیټي سره نږدې ده خو زموږ دا روډ لږ غوندې خراب دی، که دوی زموږ په روډ باندې توجه ورکړي نو دې سره به زموږ د مزید زموږ په سیاحت کې به نور هم اضافه وشي. دې وخت کې زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. د کیمرامین تاج منیر او ولی الله سره سمه د جمله د راتلونکي پروګرام په اجازت ورکوي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.